نو دا متشابهات په دې محکماتو تراجع کې مخامخ پې کی نو کو د متشابهاتو د دې کوم معنا او مراد چې الله ته معلوم دي بل چا ته معلوم نه دي نو کو دغه معنا د محکماتو د معنی نه خلاف راوتل نو قطعا به هغه معنا نه کوي بلکې هغه معنا به کوي چې کوم د محکماتو موافق معنا راوځي لکه ګوره الف لام میم د دې بعض علما چې کوم دي فرضي معنا کوي توجیهي کوي چې الف نه معنا الله د لام نه معنا جبريل عليه السلام او د میم نه معنا محمد صلی الله علیه وسلم مطلب دا بیانی چې دا قران جبريل عليه السلام د الله د طرف نه راوړی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی نو دا معنا حقيقي معنا ده حقيقي معنا د الف لام میم الله ته معلومه ده خدا دې یو توجیه کړی دا او اسی یو فرضي معنی بیان کړی دا خو د محکم آیاتونو خلاف نه ده کم چې محکمات دي هغه خلاف نه کو دا هغه خلاف یو معنی راوځي د متشابهاتو دغه معنی بیانالي دغه معنی غلطه دغه بیانالي نو د عیسی علیه السلام بارے وروح منه الفاظ خراغل دي او کلمت الله دا الفاظ خراغل دي خو د عیسی علیه السلام بارے قرآن مجید په واضح او محکم آیاتونو کې الله فرمایي ان هو الا عبد انعمنا علیه الله فرمایي دا نه دی عیسی علیه السلام مگر بنده دی عیسی علیه السلام نه دی مگر بنده دی بنده انعمنا علیه مونږ انعام کړل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نو کو یو سړی د روح منه د الله زوی ثابتینو په واضح آیاتونو کې الله وی چې زمونږ بنده دی نو د متشابه معنا دا کوم عیسایانو چې اغستله نو دا د محکمات خلاف راوځي دا معنا بیان اخلي طریقه دا نه بل ځکه الله فرمایي ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب وی د حضرت عیسی علیه السلام حال دا د الله په نزد څه دی لکه څنګه چې د حضرت آدم علیه السلام یعنی عیسی علیه السلام د څه دی لکه څنګه چې حضرت آدم علیه السلام دی الله فرمایي چې آدم علیه السلام خلقه من تراب د خور نه پیدا شوی دی الله د خور نه پیدا کړی دی نو څنګه چې حضرت آدم علیه السلام د خور نه پیدا دی نو دک چې الله وی چې عیسی علیه السلام د خور نه پیدا دی او کوئی سایان دا اعتراض کوي چې عیسی علیه السلام بے پلار الله پیدا کړل نو حضرت آدم علیه السلام خو الله بے پلار او بے مور پیدا کړل نو هغه ته خو شاید الله زوی نه دی ویلي نو چې هغه د الله زوی نه دی نو دک شان حضرت عیسی علیه السلام دا د الله زوی نه دی بلکې د الله بنده دی وروح منه دینه د الله زوی نه ثابتېږي ځکه چې دا معنی د محکمو آیاتونو خلاف ده نو څنګه چې آدم علیه السلام د الله بنده دی نو دغه شان عیسی علیه السلام د الله بنده دی د الله زوی نه دی نو بعضې خلک محکمات نو سترګې پټې کړي او متشابهاتو پسې ولګي نو کم سړی چې په متشابهاتو پسې ولګي او محکمات باندې ځان نه پوهه کړي نو دا خلکو ته الله پاک چې کوم دی کږې لارې والا خلک ویلي بلکې طریقه دا ده چې ځان به په محکماتو باندې پوهه کوي چې کوم واضح آیاتونه دي په هغې باندې به ځان پوهه کړي د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی په متشابهاتو خو متشابهاتو پسې به لګي نه بلکې په علم کې چې کوم پاخه خلک دي او لوی خلک دي په علم پوهه خلک دي هغې څه وایي هغې وایي وی دا څه چې دي دا زمونږ د الله د طرف نه دي په دې زمونږ اجمالا ایمان دی او د دې نه چې د الله څه مراد دی په هغې زمونږ ایمان دی مونږ په معنی نه پوهېږو خو د دې نه چې د الله څه مراد دی په دې باندې زمونږ کلک ایمان دی او الله رب العالمین د څه مصلحت د وجې نه د دې هغه معنا او مفهوم زمونږ نه پټ کړی دی نو په دې پسې مونږ بډې نه راګو چې په دې پسې ولګو بلکې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې داسې خلک وویني چې هغه د متشابهاتو په معنی پسې لګېدلي وي متشابهات چې د کوم څیز معنی الله پټه کړې ده نو ما ته کوم دغه حاجت چې موږ د هغې پسې ولګو هغې کې حکم موږ ته الله نه دی بیان کړی حکم الله احکامات ټول په محکماتو آیاتونو کې بیان کړي نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې داسې خلک وویني چې هغه د متشابهاتو په معنی پسې لګېدلي وي نو وي د هغه ځای نه تخته وي ځکه د هغه خلک دی چې د دې په باره کې چې کوم دی قرآن کې آیتونه راغلي قرآن کې د دې خلکو بیان راغلی او دې خلکو ته به سخت عذاب الله پاک ورکړي د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي ما ته خپل امت کې درو خبرو باندې یاره ده نو په هغې کې یوه خبره دا ده چې ما ته په دې خبره باندې یاره ده چې د قرآن کلام الله د خلکو منځ کې د عامو خلکو منځ کې به چې کوم دی عام کړی شي او لفظي ترجمه به یې ګوري او په هغې به دې وایي چې زه په قرآن باندې پوه یم نو دې به بیا په متشابهاتو پسې ولګي
او د خپل خواهش مطابق په دې د متشابهات معنی کوي نو غټ کندې ته وګورځي. یو حال دا دی چې په علم کې کم پاخه خلک دي نو هغه د دینه سیوا نور خبره نه کوي، صرف دا و چې دا زمونږ د پروردگار د طرف نه دی، په دې زمونږ ایمان دی، په دې الله پوهه دی او په ورځ د قیامت پیره د الله خی اسه خو دلته به څوک نه دی پوهه. نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام وجه د ځای نه تختن دي خلکو مبارکي قرآن کې بیان راغلی چې دا کو گرفتار خلق ته او دې د الله سخت عذاب ورکړي. فرمایي هو الذی الله هغه ذات ته انزل چې نازل کړی دی علیک الکتاب تا ته کتاب یعنی قرآن منه د دې قرآن آیات بعضی آیاتونه محکمات محکم دي. هن ګور الله فرمایي هن ام الکتاب، دا محکمات چې کوم دي هغه ام الکتاب دا اصل د کتاب دي. څه مطلب د اصل د کتاب دي څومره احکامات چې انسان ته د لپاره ضروری دي هغه په دې محکماتو کې بیان شوي دي، کومې مسلې چې هغه په دې محکماتو کې بیان شوي دي. نو متشابهاتو کې زمونږ څه کار دي چې په دې کې لګو. نو هن هغه ام الکتاب دا اصل د کتاب دی، و اخر او ځن نور متشابهات ته متشابهات نه دي، بعضې ته متشابهات نه دي. فاما الذین پس ها هلک فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې زیغ کوږوالی دی، فیتبعون دی پیروي کوي دی لګي ما په هغې آیاتونو پسې تشابه چې متشابه دي منه د دې قرآن. د قرآن نه چې کوم آیاتونه متشابه دي نو د کومو خلکو په زړه کې چې کوږوالی دی دی هغې متشابهاتو پسې لګي. اوس هم بعضې خلک په دې سکولونو کې داسې د سوالات په دې وړو باندې کوي چې د هغې په ذهن کې شکوک او شبهات ور اچي چې آدم علیه السلام هوا بیا چې کوم دی دا وړه پیدا شوې ده که لویه پیدا شوې ده. دې سره ستاسو یم داسې خلک دي چې هغوی د ماشومانو په ذهنونو کې جراثیم وردن نه کوي، هغوی په شکوک او شبهاتو کې وردن نه کوي. نو دې باره کې الله فرمایي چې فیتبعون فی قلوبهم زیغ د دوی په زړونو کې کوږوالی دی، فیتبعون دوی لګي دوی پیروي کوي ما په هغې آیاتونو پسې لګي تشابه کم چې متشابه دي منه د دې قرآن نه. د څه دپاره؟ ابتغاء الفتنة د پاره د لټولو د فتنې د تلاش کولو دپاره د هغې پسې لګي، ځکه چې دوی د خپله معنی ورځي نه، هېڅ چالی نه ورځي، نو دوی به د خپل خواهش مطابق معنی کړي نو فتنه کې وپرېوځي. ابتغاء الفتنة د پاره د لټولو د فتنې، وابتغاء تأویله او د پاره د تلاش کولو د مراد د هغې، ابتغاء د پاره د تلاش کولو تأویله د مراد د هغې. نو چې مراد الله بیان کړی د کوم بڼ مولی باغ مولی چې ته چې کوم دی تلاش کوي، وابتغاء او د تلاش کولو تأویله د هغې د مراد د پاره، د هغې د مراد د تلاش کولو دپاره. وما یعلم الله وی نه پوهیږي تأویله د هغې په مراد باندې هیڅوک الا الله سوا د الله، سوا د الله نه د متشابهاتو په اصل مراد باندې حقیقي معنی باندې هیڅوک نه پوهیږي. والراسخون کوم چې پاخه دي فی العلم په علم کې یقولون هغوی وایي آمنا موږ ایمان راوړي به په دې باندې، په دې متشابهاتو به ټول قرآن موږ ایمان راوړي. کل هر یو من عند رب، کل ټول من عند ربنا زموږ د رب د طرف نه دي. وما یذکر او نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان. د عقل خاوندان چې وي هغوی دا خبره کوي دا زموږ د پروردګار د طرف نه دي، دي کې موږ ته هیڅ تقیل او قال اجازت نشته دی، بس څنګه چې الله نازل کړي دي او څه مراد چې د الله دی په هغې زموږ ایمان دی. ربنا اے رب زمونږه لا تزغ مکږوي قلوبنا زمونږ زړونه بعد رستو اذ هدیتنا چې تا موږ ته هدایت کړی دی، وهب لنا او راکړي موږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا رحمت مغفرت بخنه، انک انت بشک هم تو الوهاب ډیر ورکوونکی. ور سوال پسې وروسته وکړي چې الله زموږ زړونه د کوږوالي نه چې کوم دی محفوظ وساته، زموږ زړونه مه کږوه. زړه کږول څه دي؟ ایمان سلب کول دي. په دې آیاتونو کې چې ولګین داسې معنی به د دغې متشابهاتو وکړي چې هغه به د محکماتو مخالف وي، د محکماتو نه پسې انکار راغی نو کفر ته په دې باندې وځي. نو د دې وجې نه قرآن کې چې کوم آیاتونه محکم دي د هغې باندې خو ځان پوهه کول لازمي دي، خو چې کوم متشابهات دي هغې معنو پسې لګېدلي نه دي پکار.